ما سویلو خدای د لوګي نام مړ کې خوشوال ګرمن کې د خپل درارا لرا قدر پدر من کې خدای د لوګي نام مړ کې خوشوال ګرمن کې زما یو ملګری نن راته چا ویډیو ورولېږله او ډېر زیات خفه شوم که زما دا پیغام هغه ته رسي نو دې رسي وته شهسوار پته لګي نه چې زه پریشانو کې راګیر دی چې د تمه د مخلوق د دره پرېخوا بادشاهي دې مبارک شکه ګدای نو ښکلي ژوند ول الله ورکړی او د سنتو مطابق ښکلې چهره د دعوت او د تبلیغ ښکلې محنت د قرآن او د حدیث محنت او وایي زه بس واپس خپل شعبې ته راغلم واپس راغلم ما یو ټرن مې وکړو اوس راته چا ویډیو راولېږه قسم په خدای ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات خفه شوم چې مونږ دومره بدبخته شو اسلام خو رڼا ده قرآن خو رڼا ده قرآن خو نور دی دعوت او تبلیغ خو د زندګۍ د بدلون یو ډېر ښکلی محنت دی او ته په دې کې 2-4-5 کاله وګرځېدو ته وایې چې نه دې کې مزه نشته دا خو ټول د مزو ژوند دی زما بې مزې ژوند الله پاک د مزې کړی دی ما ته ووایې سبحان الله زمونږ څه ژوند و چې الله مونږ له دا د عزت ژوند راکړو مونږ د عزت خاوندان کو دا دومره درنې هستۍ دي ماشاءالله زه د الله جل جلاله ما ته د سره د نزدیک کېناستو توفیق چې راکړو دا د قرآن برکت دی دا د توبې برکت دی صرف چې دل سره انسان توبه وکړي الله ټول ګناهونه معاف کوي د عزت خاوند شي دا هغه واپس لاړلو اګیره مې وړه د نن مې ولیدو نو ډېر زیات خفه شوم الله دې ورته سره زمونږ د ستاسو د ټولو د هدایت دروازې کله وکړي او دا خبره نه ده مونږ که تبلیغ کې وخت لګو زمونږ په تبلیغیانو باندې احسان نه دی مونږ که علم ته راتلو نو په دې علماو مې احسان نه دی دا خو خپل ځان دپاره دی معامله خو د الله سره ده هر څه د الله دپاره کوو نو مونږ به خلکو ته وو چې مونږ سره امداد وکړئ مونږ سره مدد وکړئ مدد خو الله کوي هر چا سره او غواړو نو د الله نه به غواړو چې غواړو نو د چا نه به غواړو الله نه به غواړو نو دعا ورته کوو په دې مجلس کې ښکلي علما کرام دي زما شاګرد مو خوریم ما ته ماما وایي چې الله جل جلاله ورته دوباره دا ښکلې د هدایت ای ځوانه دا جولۍ درته داسې خوراکم مینت درته وکړمه دا علما در پسې ټول راغونډ کړمه په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق دې وړو ته لا په کور کې ناست پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې ځوان دا کور رړتو نشي چرته د کور نه به د بېدینۍ اډه جوړه شي اډه دا ته څه کوې بچیا وای په کم طرف روانې ما ورکوي دا مور دې ورکوي دا بچي ورکوي دا خاندان ورکوي ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق وړاوی زه به خدای له جواب څه ورکړم ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځي ته به د امام الانبیا مخې له ورځي مخامخ کېږي به چې تا دا توهین کړی دا ګورې توهین دی دا مذاق دی مذاق توبې تې وباسو توبې بچو ته کورونو کې واقعات بیانوئ حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي دا صحیح حدیث دی د دې معمول شروع کوي کور کې لږ اعمال شروع کوي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کیو کې او جمعات ته فرض مانځل راشي وی چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي نو یو به الله د رزق فراخه کوي په دې کور کې به رزق فراخه کوي په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي زه نه وایم امام الانبیا فرمایي دویم په دې کور کې به جګړې کمې شي د ښځې خاوند دا اختلافونه نه دي دا جګړې نه دي دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي دریم آخره خاتمه به الله په ایمان نصیب کوي دا د امام الانبیا د خولې وینا ده سحر سنت کور کې کوي رزق په پراخه کیږي جګړې به کور کې کمیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کوي پلارانو میندو کور کې تهجد کوئ چې دا بچی ما واز وي چې بچی په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړ چې بچی په ډډه اوړي چې موري په تهجد باندې ولاړ
میند سوال درته کوم، سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ. دی بچو لږ فکر شروع کوئ. دا بچي ډېر بې حیا شوي دي، دا بچي ډېر بل طرف ته روان شوي دي. مورې ستا د تربیت ضرورت دی ما سره. زه خپل کوشش کام، په مدرسه کام، په جومات کې